अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहु बैनल अनाम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अशराफु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना व फ़ी औसति कलामिना व फ़ी आखिरि कलामिना व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। शुए में ज़ख्म तो पठे बला दे वखलम, शुए में ज़ख्म तो पठे बला दे वखलम, तो ख्वगश्वे जुदाई बला दे वखलम। ज़द गम औ गम ज़मा सर खुशाल ले, ज़द गम औ गम ज़मा सर खुशाल ले, खफनश खुशाल बला दे वखलम। द वतन द गुरूप काणु दी मयन कलम, द वतन द गुरूप काणु दी मयन कलम। मुजाहिद स्तूमाने बला दे वखलम, स्ता हर सास के नाज़वले पसर ले रे, स्ता हर सास के नाज़वले पसर ले रे। ए दविनी कुर्बाने बला दे वखलम, द गमयो हार ता दे बला उखरी, द गमयो हारा ता दे बला उखरी। ए द उख को गाड़ा कई बला दे वखलम। मंग द मर्ग सर द मिनी लौज दे कड़े, मंग द मर्ग सर द मिनी लौज दे कड़े। जनिम गली जिंदगी, जनिम गली जिंदगी, जनिम गली जिंदगी बला दे वखलम। जमा मीन दे शायर अकड़ तालिबा, जमा मीन दे शायर अकड़ तालिबा। द गजल गजल जुआनी बला दे वखलम। औ ता मफ्तून द बादशाहानो बेपरवा को, ता मफ्तून द बादशाहानो बेपरवा को। वाह मगरूरी मलंगई, वाह मगरूरी मलंगई, वाह मगरूरी मलंगई बला दे वखलम, बला दे वखलम, बला दे वखलम। बिला तमहीद और बिला मुकद्दिमा, चूंकि वक्त मुख्तसर दे द माजिगर द मुस्टेम दे, योसो मुख्तसर खबर इस्तासो द उड़ान दिकदम। अल्लाह दे जमा पखुला अगर खबर जारी की, अल्लाह दे अगर जुमले पखुला रावली ची अवलन जमा द इस्लाह जरियवी, अवलन जमा द कामयाबी जरियवी। बात केदार आगली बारूब स्पिंगिरी, बात केदार आगली द इस्लाम सरमायान व जवानान,
بات کې دا واړه ګلالي ماشومان چې مستقبل کې په اسلام ناس کوي، مستقبل کې په قرآن ناس کوي. یو څو مختصر خبرې ستاسو د وړاندې کړم. ابتدا د حضرت مفتی صاحب نه کوم، ثانیاً د دې حفاظو خبره کوم، ثالثاً ستاسو د عوامو خبره کوم. شاید وخت دومره نه وي کومه خبره منځ کې پاتې شي، د هغې به معذرت خوایم. د ټولو نه وړاندې یقین په الله وکئ. کله چې دې جامع ته رادننه شوم حالات مې وکتل، هر یو خښت او هر یو بلاک د مفتی صاحب د اخلاص आवाज راته کوي. د دې پر خلوص دعوت چې مې وکتو، د دې دا مینه او محبت چې مې وکتو، دا شال ډاک چې مې وکتو، په دې شال ډاک کې دلته د الله د توحید خدمت کول، د امام الانبیا د سنتو پرچار کول. زه بلا تشبیه ویلی شم، ما ته هغه د مکې او د حجاز سخت یاد شوې. آقا نامدار تن تنها دی، تمام حجاز هم داسې پروت دی. هلته ظلم دی، بربریت دی، وحشت دی. چا د الله د بندګۍ خبره نشوه کولی، چا د الله د نظام خبره نشوه کولی، چا د الله د کلام خبره نشوه کولی، چا د الله د وحدانیت خبره نشوه کولی، چا د انصاف خبره نشوه کولی، چا د عدل خبره نشوه کولی. په هغه وخت کې د انصاف خبره کول جرم دی، په هغه وخت کې د قرآن خبره کول جرم دی، په هغه وخت کې د حیا خبره کول جرم دی، په هغه وخت کې جرم دی، په هغه وخت کې د ابرو خبره کول جرم دی. تنې تنها په یوازې ځان باندې آقا نامدار هغې تمامې سختې ته غاړه ایښې ده. آقا نامدار لږې تېرې کړئ، آقا نامدار سختې تېرې کړئ. مختصر خبرې کوم، تاریخ چېرته ولټوئ، د سیرت کتابونه اوچت کړئ. تمامې سختۍ د آقا نامدار په یو طرف کوي. یو د شیخ ابي طالب سختۍ راوالی. شیخ ابي طالب کې 3 کاله پابندي لګېدلې وه. په آقا نامدار باندې خوراک بند دی، په هغې باندې څښاک بند دی، هغې سره تعلقات بند دي، هغې سره راشه درشه بنده ده. په صحابو پابندي ده، په هغې سره به څوک ناسته ولاړه نه کوي، په هغې به څوک سلام نه اچوي، هغې نه به څوک رشته نه کوي، هغې له به څوک رشته نه ورکوي، هغې له به څوک خوراک نه ورکوي، هغې له به څوک څښاک نه ورکوي. هغه سختې ورځې الله تېرې کړې. آقا نامدار دا ورځې مو کتلې د حجاز په سخته ګرمۍ کې. هغه چې نورې مثالي نور دی، هغه چې ګرمي مثالي ګرمي ده. هغه مسلمانان چې حج ته تللي دي، هغه چې عمرې ته تللي دي، هلته چې کار روزګار ته تللي دي، اوس خو تمام تر سهولیات دي. هغه زمانه وه چې AC نه وه، هغه زمانه وه چې حالات داسې نه دي. په هغه ګرمه شګه باندې د هغه حجاز په ګرمۍ باندې آقا نامدار تنې تنها روان دی. آقا نامدار یوازې روان دی، د هر چا اجرې ته ور روان دی، د هر چا خیمې ته ور روان دی، د هر چا کور ته ور روان دی. همدا یو خبره ده زما قومه، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. تمام انسانیت ته اعلان دی، د هغې وخت نه تا قیامت اعلان دی. زما امت یو پیغام مې دی، زما امت یو درد مې راوړی دی. د الله په خاطر کلمه ووایئ. دنیا ستاسو ده، آخرت ستاسو دی، کامیابي ستاسو ده، کامراني ستاسو ده، عزت ستاسو دی، حیا ستاسو ده، بادشاهي ستاسو دی، حکومت هر څه ستاسو دي. دا تمام تر دنیا ستاسو، دا ځمکه ستاسو دپاره، دا ذره ستاسو دپاره، دا اسمان ستاسو دپاره، دا سپوږمۍ ستاسو دپاره، دا انور ستاسو دپاره، ورځ ستاسو دپاره، شپه ستاسو دپاره. مختصر خبرې کوم چونکې وخت کم دی. په هغه ځای کې داسې حالات هم راغل. مفتی صاحب زمانه با خبره دی، زمانه علم سوا دی، زمانه تقوا سوا ده، زمانه زهد سوا دی، زمانه اخلاص سوا دی. د خپل مفتی صاحب وړاندې د تسلۍ خبره کومه. هلته داسې حالات هم راغل. آقا نامدار دعوت کوي، د هغې د پاسه کاڼي ورېدل، د هغې د پاسه لوټې ورېدلې. آقا نامدار په ګرمۍ کې را روان دی، هغې دعوت کړی دی، خلکو د کامیابۍ دپاره لګې دی، د هغې د کامرانۍ دپاره لګې دی. تمام مکه مخالف ده، صرف د لا اله الا الله دعوت دی. چا یې په سر کاڼي را واچول، چا یې په سر لوټې را واچولې، چا پې لاړې توکړي. د غرمې کیم دی، د فاطمة الزهرا په لاس کې لوټه ده، د آقا نامدار په مخ باندې ګرد و غبار دی. د آقا نامدار هغه نوراني چهره، هغه چې الله پې مین دی، هغه چې ملایکې پې مینان دي، هغه چې ذرات پې مینان دي، هغه مخ دی چې الله قرآن کې یادوي، هغه لهجه ده چې الله قرآن کې یادوي،
هغه انداز دی چې الله قرآن کې یادوي والضحی واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا. د پیغمبر یو انداز یادېږي، د پیغمبر یو څه یادېږي. ما وی په هغه نوراني چهره باندې، په هغه پر نور چهره باندې. شاید आवाज مې تر اخره رسی आवाज کنه ان شاء الله. مری خو له دومره کار کې لزوانانی لاره کې قوت شته دي، تاسو دعا پکار ده ان شاء الله. بغیر سپیکر به تر گیټ आवाज رسی ان شاء الله. او کو سپیکر دا ډیره خبره کوي نو ما ډیر تنگ کوي او کنه خبره چې سپیکر ولګوي کو نه لګي نو شاید چې او د بل بیان د بیرت لل ګران دي. او په دې مری باندې ډېر پروګرامونه دي، خاص صرف د आवाज یو په نه د چې دلته مفتی سے پوره شو قصه ختم. الله اکبر کبیره. یو سوزل درود شریف وای توکل په خدای چې سپیکر برابرېږي. صحیح ثواب کار دی. ځان سره وای درود شریف وای. څومره ډېر مو ویل دومره ثواب زیات دی. وای درود شریف الله شابه ځان سره اللهم صل علی محمدین. د زړه غمونه ختمول غواړي، ژوند کې راحت اطمینان غواړي، وای په نبی علیہ السلام باندې درود شریف وای. ها وای یو څوخ د پاره وای، آرام سره وای. صحیح شو. ستاسو درود اختتام ته ورسېدو، واپس ماته توجه کوئ. ماوی هغه نورانی چهره چې هغه باندې الله قسم کوي، هغه نورانی چهره چې په هغه الله مین دی، په هغه باندې ګرد او غبار پروت دی، په هغه باندې دوړې پرتې وي، په هغه د حجاز گزارونه شوي دي. د فاطمه الزهرا په لاس کې لوټه ده، د غرمې ټیم دی. راغله آقای نامدار ته وی ابا جان دي خلکو خو ستا ډېر بد حال کو، ابا جان نور دا دعوت پرېږده بس دی، نور دا خبرې پرېږده بس دی. فاطمه الزهرا امام الانبیا توبه فاطمه الزهرا ورته جاړي، آقای نامدار لپډه کوي، هغه نورانی چهره توبه چي. فاطمه الزهرا یو ګیله کوي ابا جان بسته کنه، ابا جان ډیر تکلیف ته وکړو، ابا جان پتا خو د خوانو پروان درواچو، ابا جان پتا خو اره سختی تیر کړه بسته کنه. رسول الله مبارک وي تر هغه وخت پورې په آرام نه کینم، تر هغه وخت به آرام نشم تر څو دا کلمه د دنیا ګوډ ته نه رسیدلې. مفتی صاحب منم چې شاړ میدان دی، منم چې آبادیم نشته دی، منم چې ستا مدرسه کمزورې ده، لا همت ته ځوان دی، لا حوصله دې ځوانه ده، لا اخلاص ته ځوان دی، لا استقامت در کې شته دی. هغه غار حرا دې یاده ده، هغه سیرت ته یاد دی، هغه تاریخ دې یاد دی. په هغه تاریخ باندې به فکر کول غواړي، په هغه سیرت باندې به فکر کول غواړي، بیا به اسلام بیانول غواړي، بیا به قرآن بیانول غواړي. آفرین مفتی صاحب پتاوانی په دې شل ډاک کې دومره خدمت کول. آفرین مفتی صاحب ستا په اخلاص باندې په دې شل میدان کې داسې آبادي جوړول. مفتی صاحب بیا خراج تحسین دی. زمنم چې پتا سخته ده، زمنم چې د یخنۍ اسباب نشته دی، زمنم چې د ګرمۍ اسباب نشته دی، خو یو خبره مې یقین کې شته دی. وړاندې ناس لاندې ناس سټیج باندې ناس دا تمام چهرې په اسلام مینې دي، دا په قرآن مینې دي، دا په الله مین دي. د دې کلي عوام به تا تنې تنها نه پرېږدي، تا به یوازې نه پرېږدي. څنګه چې ته یې داسې دی در سره ولاړ دي، ته به خدمت کې دی، به مدرسه آبادوي، ته به خدمت کې دی، به د تر شا ولاړ وي. دا خلک ستا مټې دي، دا خلک ستا طاقت دی. تاسو به مفتی صاحب تنها نه پرېږدئ. مفتی صاحب ستاسو بچو ته قرآن ویلی دی، د قرآن خدمت یې کړی. مفتی صاحب خبرې ډېرې دي، خو چونکې کو دا خبره کومه د حافظانو مقام پاتې کېږي. زه چلوم دومره به انشاءالله کافي وي. د مفتی صاحب تر څنګ به ولاړ انشاءالله که نه، ځکه آینده کال ژوندو که دعوت مال رانه کې بلا دعوت کوم داسې راشم او د مدرسې دا حالي بیا به ګیلمن یو. ګوره ښه زمونږ کورونه کوم مزین آباد دي، ولې د خدای کور داسې پروت دی، ولې مدرسه داسې پرته ده، ولې زما طالب چې په دې توره شپه تنې تنها راپاڅېږي. عوام ورونو یو خبره مې ذهن کې واچوئ، قسم دې دا په سټیج چې ناست تورې پګړۍ او سپینې جامې دي، دا ګوره صرف نن سپینې جامې او تورې پګړۍ په سره ده. قسم په الله د دې تر شا ډېره غټه قرباني پرته ده. دې سره استاد 4 بجې پاڅېدلی دی، دې ته یو ټکي یاد کړی دی. استاد په خپله په یخو اوبو باندې اودس کړی دی، بیا زما دا ګلالۍ بچې راپاڅولی دی.
بے زما دی ګلالي بچی ته قرآن ویلې دی، زما استاد ګرمه بستره ورسره پرېښې ده، زما استاد خپل خوب ورسره پرېښی دی، هغې د یخنۍ پروا نه ده کړې، مفتي صاحب د خپل آرام پروا نه ده کړې، زمن هم چې ډېرې سختې دې دپاره تېرې کړې، عوامو د الله په دربار کې به ولاړ یې، دا مفتي صاحب به د الله په دربار کې ولاړ یې، د دې به هم دا یو خبرې الله جامع هم ما جوړه کړه، الله منډې ما ووالې، الله خلک هم ما پیدا کړ، الله په دې تنې تنها ځان به ما څه کړی وې، الله یوازې به ما څه کړی وې. ګوره چې قیامت کې د مفتي صاحب دا ګیله نه وي، ګوره د الله په دربار کې دا ګیله نه وي، ګوره د الله په دربار کې دا شکوه نه وي، ګوره چې مفتي صاحب دا خبرې به مزه وکړي چې د قیامت په ورځ د الله دربار کې ولاړ دی، هغه مالک الملک دی چې الله اعلان وکړي لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. مفتي صاحب چې الله دا عوام زما چې کوم د مدرسې معاونین دي، الله دا چې ما سره کوم تعلقداران دي، الله کو ما قرآن ویلې والله، ما روجه کې تفسیر کړی الله، ما د پیغمبر فرمان ویلې والله، خدای مشرانو سپینګیرو ځوانانو کشرانو تنې تنها نه یم پرېغوستی، یوازې نه یم پرېغوستی، منم چې نن اسباب کم دي، وخت به الله راولي، دې ځای نه به الله غټ مرکز جوړ کړي، انشاءالله دنیا ته به اسلام رسي انشاءالله انشاءالله انشاءالله. دویمه خبره، په سټیج چې ناست حافظان تورې پګړۍ سپینې جامې دي، زه شاید دې نه هټ کر لاندې راشمه، مفتي صاحب په اجازه باندې لاندې راځمه، خو زه یو جمله وایم، یو خبره کوم، خدا را زما دا جمله به نه ضایع کوئ، دا ګوره ډېر په سوچ سمج ما تصور کړې ده او ما برابره کړې ده، خدا چې زما دا خبرې ضایع نه کوي. زه یم لاندې ناست په دې شاړه ځمکه باندې، لاندې ناست په دې یخنۍ کې، یو پلار به شاید لاندې ناست وي، یو نیکه به شاید لاندې ناست وي، د حافظ په تن باندې سپینې جامې شته دی، د دې په تن تور واسکټ شته دی، د دې په سر باندې پړګۍ شته دی، پلار به وي الله خدمتونه زما دي خدایا، الله پیسې ما ګټلې وي، الله منډې ما والې وي، الله خواري محنت ما تېر کړی دی، زه لا اوس هم لاندې په خاورو باندې ناست یمه، زه لا اوس هم په یخنۍ کې ناست یمه، زما د بچي سپینې جامې په سر دي، ما د ما دپاره اعزاز دی، د هغې توره پګړۍ په سر د ما دپاره اعزاز دی. الله نو دنیا کې ما ته څه اعزاز میلاو دی؟ الله زما خو نوم هم یاد نه شو، الله زه خو چا سټیج ته هم رانه وستلم، الله ما له خو چا انعام هم رانه کړو، الله ما له خو چا په غاړه کې څېره هم وانه چوله، ما له خو چا مبارکباد هم رانه کړو، زه خو چا سینې سره مو نه لګولمه، څېره زما د بچي په غاړه کې پرته وه، پړګۍ د هغې په سر ده، انعام هغې ته میلاو دی، اعزاز هغې ته میلاو دی، الله ما ته څه میلاو دی؟ بیا واوره زما خبره چې تا ته څه میلاو دی؟ یو د دنیا د سربندي ده، یو د دنیا پروګرام دی دلته آباد دی، یو ورځ بلا سراشي مفتي صاحب ناست حدیث وایم، د قیامت هغه سخته ورځ به وي، هر سړی به په خپله پریشانۍ کې وي، یو ورځ یې 50,000 کاله ده، قرآن چې ما ته د هغې نه وړاندې حالات وي، کله یې بعد کې حالات وي، کله د قیامت ورځ ذکر کوي، والله حیران چې الله څه به کېږي، قرآن د قیامت تذکره چې راته کوي، قیامت به څنګه راځي. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انفطرت يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة. وخت مختصر دے تفسیر ترجمه پاتې ده، سخت ورځ ده، نفسي نفسي आवाज دی، یا ربي نفسي نفسي، یا ربي نفسي نفسي، هر سړی आवाज کوي یا ربي نفسي نفسي. پلاره تا ته وایم توجه کوم، مفتي صاحب ناست دی په دې سختو حالاتو کې، په دې هنګامي حالاتو کې، په دې تکلیف والا حالاتو کې، په دې مشقت والا حالاتو کې یو لویه اجتماع ده، یو لویه اجتماع ده، هغه اجتماع د قیامت په ورځ باندې ده، د هغه اجتماع ځای هغه میدان محشر دی. زه یو خبره کوم او د دې اجتماع میزبان په خپله باندې رب کائنات دی. ګوره 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 خدا را جمله به نه ضایع کوئ، خبره کوم خو ضایع کوئ به نه ښه. د دې اجتماع میزبان رب کائنات دی او د دې اجتماع مهمان خصوصي امام الانبیا دی.
پوی درانغله زه د پلار د سربندي وایم د دې اجتماع میزبان رب کائنات دی د دې اجتماع میهمان خصوصي امام الانبیاء دی د سربندي په د هغه چا کېږي د چا بچي چې په ناظره باندې قرآن ویلی دی مفتي صاحب صحیح ده که نه حدیث کې راځي همداسې که نه حدیث کې همداسې دی مفتي صاحب ناست دی چې د چا بچي په ناظره باندې قرآن وویلی که نه هغې له به الله د هغې مور پلار ته به الله د سرو زرو تاج ور په سر کړي داسې ده که نه نو ما وې اجتماع د قیامت په ورځ باندې ده زه میدان محشر دی میزبان رب کائنات دی مهمان خصوصي امام الانبیاء دی د سربندي د هغه چا د چا بچي چې دنیا کې په ناظره باندې قرآن ویلی دی واه 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 پڑھ کے سبحان اللہ کا نیارا او کنا بیا تاج د کم زین راغلی تاج ملائکو راوړی رب کائنات وی جنت کې تیار کا هغه ملائکو ته وی تاسو جنت ته راوړی که نه هغه جنت نه چې راشي چاله ورکي امام الانبیاء ته رب کائنات وی ته اوس دې خلکو له د سربندي وکړه د دې پلارانو دنیا کې د سربندي نه وه کړې د دې بچو د سربندي کړې وه هغې ته پړګۍ په سر وه د هغې سپین لباس و د هغې تور واسکټو پلار لاندې ناست و پلاره مه خفه کېږه ته دومره الله ته ګرانې ته دومره په الله قدرمند یې ته دومره عزتمند یې چې الله په خپله باندې د امام الانبیاء په لاس تا د سربندي کوي بل دې نه غټ اعزاز په کوم ځای کې دی یاره الله اکبر کبیره دلته انعام ستا بچي واغستو ستا نوم ورسره واغستلی شخوبات کې فلانې دې راشي د فلاني په لاس باندې دې انعام واخلي که نه ولې د قرآن حفظ یې کړی دی ولې قرآن یې په ناظره باندې ویلی دی ما د ډېر لرې نه مېلمه راغوښتی دی دا شاګردان هم یو بل ته وایي زما پروګرام له فلانې مفتي صاحب راغلی و فلانې قسم بیان یې وکړو فلانې قسم خبرې وکړې زما پروګرام له فلانې مفتي صاحب راغلی و مشره حاجي صاحب ته به قیامت په ورځ باندې وایي چې زما په پروګرام کې امام الانبیاء مهمان خصوصي و څنګه هم نور پوه کړم یاره حدیث مې ګورو په کوم ترتیب دله راوستو که نه څنګه مې وې ته به قیامت په ورځ باندې وایې چې زما د سربندي چې کله کېږي که نه زما په د سربندۍ کې به مهمان خصوصي امام الانبیاء وي الله اکبر کبیره د سرو زرو تاج چې ملایکې راوالي امام الانبیاء له په لاس ورکړي او هغې ستا په سر باندې کېدي دونه خو تاسو هم پوهېږئ عوامو یو جواب راکوئ چاله چې الله تاج په جنت کې تیار کړي پلاس ته ملائکو یې راوړي امام الانبیاء له ورکړي او هغې د چا په سر باندې کېدي دا سړی جنتي دی که جهنمي کوم ځای له به ځي جنت ته که جهنم ته جنت ته نو زما په دې کمزوري خوله باندې یو بشارت واله حاجي صاحب که ستا بچي په ناظره باندې قرآن ختم کړی ته جنتي انسان زما مخامخ ناست ستا د حافظ بچی دا کمال دی ستا د حافظ بچی دا حافظان خو نه یادوم دا خو ناظره خوان یادوم چې د چا بچی په ناظره قرآن ویلی چا چې په یادو ختم کړی دی چا چې په یادو باندې ویلی د هغې خو ځان له جلا مقام دی د هغې خو ځان له عزت او وقار دی هغې ته خو چېرته رسېدلی شیخ دې حافظ ته به څه میلاویږي چې دې قرآن په ناظره په حفظ ختم کړی دې ته به څه میلاویږي دنیا کې زما په خیل باندې غټ بنګله او محل او برج چې دی هغه په دوبۍ کې د برجي خلیفه دی تقریبا 200 نه بره د هغې منزلونه او پړاوونه دي واو راجي صاحب خدا را زما خبره ضایع نه کړي خبره قیمتي ده ګوره خدا را ضایع نه کړي یو حافظ قرآن له چې الله په جنت کې کم محل ورکوي د هغې محل چتونه دي 6,000 6,100 دا د یو حافظ صرف محل دی غلامان خادمان هوري هغه نه یادومه ولې حدیث کې راغلی رسول الله مبارک وي الله به حافظ قرآن ته وي قرآن په مزه باندې وایا او د جنت په منزلونو باندې خیجه چې کوم ځای ته ورناسته ورسېدلې هغه ستا آخري ځای دی یو آیات چې وي یو منزل ختمېږي زما په خیل چې موږ د مشرانو نه اورېدلي چې قرآن کې 6,000 بېشو کم آیاتونه دي د یو حافظ قرآن محل په جنت کې هغه 6,000 چته دی دا یې صرف چت دی دا یې صرف محله ده دا چې پکې دننه څه دي په هغې کې هوري په هغې کې غلمان په هغې کې خوراکونه هر سړی تابعدار ولاړ دی څه غواړي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم څوک به وایي دا وخوره څوک به وایي دا وخوره دلته کښېنه دلته راشه دا واغونده دا پخپو کا زه دې په خدمت کې یم ما ته خدمت ووایه چېرته ځي چېرته دې بوزم څه خدمت وکړم ولکم فیها ما تشتهي انفسکم
تشتهي انفسکم. دا خو د دې اعزاز او اکرام دی. عوامو زمونږ څه ذمواري ده؟ عوامو زمونږ ذمواري دا ده چې دا کم ظلم نن د قرآن سره شروع دی، چې دا کم تنهایي نن د قرآن د پاره ده. والله په مظلومیت د قرآن به خفه شي، خفه کېږي ما. والله په تنهایي د قرآن به خفه شي، خفه کېږي ما. زه چې کله په تنهایي کې قرآن را اوچت کما د خپل ځان حالات درته وایم. والله په زبان حال لا ته قرآن چغې وي، قرآن وی تنې تنهایي ما، قرآن وی یوازې ما. عوام چېرته ما نه راخلي، زه یوازې ملا ته پاتې ما، زه یوازې طالب ته پاتې ما. زما تلاوت ته څوک وزګار نه دي، زما تفسیر ته څوک وزګار نه دي. بیا دا خبره مو سره واورئ، یو خو هغه اعزاز دی، هغه اعزاز مې بیان کو چې الله ستا په سر باندې د سرو زرو تاج ایښی دی. خو د هغې سره دا خبره مو واوره، که قرآن دې شاته پرېښی دی، قرآن دې نه دی راغستی، د قرآن مطالعه دې نه وه کړې، د قرآن درس او تدریس دې نه دی کړی. د قیامت په هغه ورځ باندې هغه مهربانه پیغمبر، هغه مشفق پیغمبر چې د هغې تمام ژوند په دې تېر دی، یا رب امتی، یا رب امتی، قیامت کې یا رب امتی. هغه به د الله دربار ته راځي او په ما او تا باندې به رپورټ کوي او ما او تا به الله ته یادوي. وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله زما د دې خلکو نه زړه خفه دی خدایه. امام الانبیا د الله د وړاندې وی، د الله په دربار کې وی، د قیامت په ورځ باندې وی، د تمام مخلوقاتو د وړاندې وی. وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله د خپل امت نه ګیله من یم، الله د خپل امت نه مې ګیله ده خدایه. رب کائنات تپوس کوي پیغمبره ولې ګیله من یې؟ تا خو اوسه پورې امتي امتي چغې والې، تا خو د دې خلکو دپاره چغې والې. پیغمبره ولې ګیله من یې؟ دا زړه دې ولې دومره خفه دی؟ دا ګیله او شکو په څه خبره باندې ده؟ الله اکبر کبیره. امام الانبیاء شکوم دا ده کنه. وقال الرسول یا ربي یا ربي یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله نور ته ګیله من نه یم، الله نور ته ګیله من نه یم، الله نور مې زړه خفه نه دی. اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن تیمیه صاحب هم یو ځای کې ډېر خفه دی، د هغې خفګان د پاڼې نه ښکاري، د هغې خفګان د شعر نه ښکاري. ګیله من دی، ګیله لیکي. نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهزيان. نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم. الله دې قوم نه دا قرآن ولې پاتې دی خدایا؟ الله دې نه د قرآن تلاوت ولې پاتې دی خدایا؟ الله دې نه تفسیر د قرآن ولې پاتې دی؟ مسلمانانو کو قرآن به راغستی نه دی، د قرآن خدمت مو نه دی کړی، د قرآن والا خدمت مو نه دی کړی. بې یاد وساتئ د قیامت په ورځ باندې د الله په دربار کې دې رپورټ ته تیار اوسېږئ. د دنیا رپورټ نه وېرېږئ، تنړې تحصیل نه وېرېږئ. د امام الانبیا رپورټ مې درته وویلې، د امام الانبیا درخواست مې وویلې. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. د قرآن عزت وساتئ، د قرآن احترام وساتئ. قرآن راوالي د سینې سره ولګوئ چې بېګاله لاړئ او ستا په کور کې کوم قرآن د میاشت نه بند پروت دی، نه ته تلاوت کې، نه ستا ښځه تلاوت کې، نه ستا لور تلاوت کې، نه ستا زوی تلاوت کې. قرآن به راوالي کلاو به کي او سینې سره به ولګي، قرآن نه به معافي وغواړئ. قرآن ته به وایي قرآن ملامت یم درته، قرآن ملامت یم درته. قرآن زما د ښځې سره څه اهمیت نشته دی، زما په کور کې د ټچ موبایل اهمیت شته دی، د هغې د چارجر اهمیت شته دی. قرآن د سینې سره ولګوه. والله که تا ته قرآن ونه جړل نو بیا ما ته ووایه، که دې قرآن تا ته سلګۍ ونه والي، تا به سینې سره لګولی او ته به قرآن له تسلي او ډاډ ورکې. قرآن مه جاړه بس دی که نه، قرآن به یو یو ټکی جاړي. تا ته به هم دا ګیله کوي چې صرف زما دا حیثیت دی چې ما په میاشتو میاشتو نه راخلي، اجي صرف ما په کال کې نه راخلي. زه خو ستا د هدایت کتاب یم، زه خو ستا د فلاح کتاب یم، زه خو د برکت والا کتاب یم. ولې دې تنې تنها پرېښی یم؟ تجربو کې لاړ شئ، تنې تنهایي کې قرآن راوالی. هغه قرآن چې ستا په کور کې پروت دی لږې د خپلې سینې سره ولګوه. که ته یې په ژړا نه کړې نو بیا ما ته ووایه، بیا ووایه دروغجن وي او دروغ خبره دې کړې وه او لاړلې چې دې قرآن ته ژړا باندې رانوستلې. تا چې کله سینې سره ولګو او تا قرآن نه دا تسلي ورکول غوښتل چې قرآن مه ژړه، نن نه بعد به دې تنها نه پرېږدم. قرآن به بیا هم وایي چې نن خو دې راواغستم، سبا سهار به بیا داسې تنې تنها یم. تا سره به د کار غم وي، د کسب غم به وي، د پیسو غم به وي. زه ولې
دومره مظلوم یم چې زما غم د سره نشته. مسلمانانو د قرآن عزت وکړئ. والله خپلو کې ناستي بل لا کې غیر یو هم نشته. مسلمانانی سلام دې صبره اغیار نه څه ګیله ده. مسلمان د قرآن سره دا حال دی، د قرآن سره دا مینه محبت دی. خیر الله له به نه ورځو، خیر د قیامت ورځ نشته دی چې دا قرآن هم د الله په دربار کې په ما او تا رپورټ کوي، امام الانبیا په ما او تا رپورټ کوي. زما خو یو امید پاتې دی، خپل مې یو عمل هم نشته دی. زه ډېر ګناهګار خطاکار سیاکار ریاکار یم. زه خو په دې تمه یم چې کېدای شي قیامت کې امام الانبیا شفاعت وکړي. زه خو په دې تمه یم چې کېدای شي قرآن مې شفاعت وکړي، چې پیغمبر وی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر په دې حد کې خفه دی چې غم الله ته ګیلې او زمانه شکایتونه او شکوې کوي. قرآن به څنګه شفاعت وکړي چې ما په تمامه زندګۍ کې قرآن ونه لیدو، ما د قرآن مخ ونه لیدو، ما د قرآن تلاوت ونه لیدو، ما د قرآن درس ونه لیدو، ما په کور کې حافظ بچي ونه لیدو. زما په کور کې کله قرآن ختم نشو، دا قرآن به د الله په دربار کې په ما او تا راپور نه کوي چې قرآن مې شفاعت ونه کړي او پیغمبر مې شفاعت ونه کړي. زه خو سوچ کوم چې الله په دې سخته ورځ به زموږ کم حشر کېږي. الله موږ به چېرته پناه وړو، الله به موږ به کم ځای له ځو. مسلمانانو درخواست د الله په خاطر د یو سوالګري په حیثیت باندې، د یو سوالګري په حیثیت د قرآن سره دا چې کم ظلم نه دا مه کوئ. قرآن سره مینه محبت وکړئ، قسم په الله کامیابي ستاسو ده. مختصر غوندې خبره وکړم، بس ټیم پوره دی. موز به هم قضا کېږي، موز به کوو. کله چې پاک و هند بېلېدو هغه وخت کې هندوستان او پاکستان یو دي، لا جوړ شوي نو. په دې لاهور کې یو هندو اوسېدو، د هغې د قرآن د جوړولو یو کمپني وه. خامخا خلک قرآن جوړوي، د هغې ګتې جوړوي، د هغې پاڼې جوړوي. خو هندو ډېر عجیب و. توجه سره دا خبره واورئ. په خپله باندې هندو مذهب دی، مسلمان نه دی. او چې کوم ځای کې قرآن لیکل کېږي، جوړېږي، جلد کېږي، پاڼې برابرېږي، هغه ځای دپاره د تمامې دنیا ټاپ حافظان نیولي دي. هغه ځای دپاره خلک داسې مقرر کړي چپړو سره به نه ورځئ، یو سړی به هم بیا اودس نه ورځي، حتی تر دې چې کومه پاڼه ضعیفه او ضایع شي هغې دپاره داسې خلک نیولي چې همیشه به صفا جامو کې وي. دا پاڼه ډېر په عزت باندې اوچته کو، په خپل ځای کې به واپس کېږي. الله ته منظور وه. هندوستان او پاکستان جدا شو، الله پاکستان وجود ته راوستو، هندوستان بیل شو، پاکستان دی خوا راغی، هندوستان اخوا. هغه هندو د دې ځای نه د خپله کمپني دهلي ته ویوړه هندوستان ته. هلته هم دغه ترتیب دی. یو مسلمان عالم به راتو، د هغې سره به کېناستو، د دې د قرآن سره د مینه محبت او د وقار او د عزت. هغه عالم به دې ته ډېر حیران و چې څومره مینه محبت د قرآن سره کوي. دې علن کې هندو مذهب مسلمان نه دی. الله ته منظوره وه، الله غوښتل، هندو مړ شو. که تاسو ته پته د هندوانو رواج دا دی که نه چې هندوان خپل مړی سیزي په لرګو کې واچي، په هغې د پاسه پټرول واچي، بیا هغه وسیزي. د هغې رواج دا دی، هغه هندوی راوړو، لرګي را جمع کړ، هندوی د لرګو په منځ کې کېغوستو، د هغې د پاسه پټرول واچول. کله چې لرګو ته اور ولګېدو، تمام تر لرګي وسوځېدل، د هندو بدن اور نه سیزو. الله اکبر کبیره، الله اکبر. هندوان حیران، تمام خلک حیران چې دا خو زموږ زندګۍ کې اوله واقع ده. زمونږ کې عزتمند مړی خو هغه دی چې په هغې ښایسته اور ولګېږي. بیا دا هندو ولې نه سوځي؟ نور لرګي را جمع کړ، بیا یې ول اور برابر کړو، بیا یې وسېزو، خو بیا هندو نه سوځي. تمام تر لرګي ختم شل، هندو منځ کې روغ پاتې دی. علاقه کې خبره خوره شوه چې هندو سوځي، هندو نه سوځي. څه کمال دی! تمام هندوان هم پریشانه دي، خلک هم پریشانه دي، حیران دي چې دا لا څنګه چل دی، هندو ولې دا اور سیزي نه. هغه عالم چا خبر کو ویل هندو مړ دی او هندو سیزي خو هندو سوځي نه. هغه عالم راغی، تمام تر هندوان را جمع کړ، هغه هندوانو ته تقریر او بیان کوي. هندوانو واورئ، زه منم چې ستاسو رواج دا دی چې مړی سیزئ، هغه په اور کې واچوئ، د هغې ایره په سیند کې لاو کوئ. خو دا هندو چې اور نه سیزي که نه، او تاسو څونه خواري وله کوئ، ما ته علت معلوم دی، وجه معلومه ده. هغه علت او وجه دا ده چې دې هندو تمامه زندګي د قرآن خدمت کړې. اگر کو دې هندو خو د قرآن د خدمت کمال لري چې دنیا کې هم اور نشي سیزلی. چې هندو له الله دومره غټ اعزاز او اکرام ورکوي، مسلمانه چې لا کلمه په خوله جاري نه ده، ستا به دا اعزاز نه وي چې ته د قرآن خدمت وکړې، د قرآن ته راشي. یو بابا او قرآن یاد نه، الله اکبر. اخري خبره بس دی ښه، جون باقي انشاءالله بیا کله بله موقع باندې. بابا قرآن یاد نو، اړه کې ګیله وه چې دا قرآن خو مې لږ یاد کړی وی، کو بیا هر څه و نو بس بیا به و، خو چې قرآن خو مې ویلی وی.
بابا چې به ماسوتن د شپې خلک جماعت نه وتل بابا به گیټ بند کو نور ورته سیاد نه و د قرآن په دې کرخو به دا ګوت کی غسل دسې به ویلې یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے دام حق خبره ده او دام رښتیا خبره ده دام حق خبره ده ځوانانو کتلې دی چې بابا خو ځم بس گیټ بند کیا لکان ځوانان اکثر شرارتې ني د گیټ کې دروازه کې کڼکۍ کې ورته ګوري چې بابا لیونه دی جماعت کې ناس ته په قرآن پوهیږي نه ناظره ویلم نه ده او د قرآن په دې کرخو باندې ګوت کشکی یو چغه وای چې یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے دې ټکو نه خلکو مسخره جوړه کړه چې یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے بس دا بابا دا عمل او بابا خفو چې قرآن نه دی ویل شي بابا او بابا په دې سپینه ګیره د مفتی صاحب شاګرد کېږي نه راځه د مفتی صاحب شاګرد شو والله چې په دې سپینه ګیره د قرآن په لاس کې دی په دې سپینه ګیره د سینې سره قرآن لګېدلی دی ته چې د کور نه راوځي تا ته پته شته کور کې چې اودس وکړې که نه په دې سپینه ګیره باندې قرآن د سینې سره لګېدلی د مفتی صاحب درس او سبق لره روانې هغه الله چې ځمکه او اسمان یې پیدا کړی هغه ملایکو ته وایي چوړو چوړو عبادت پرېږدئ منډه که د بابا په لاس کې قرآن دی د هغې د خپو لاندې خپلې وزرې واچوه کاشکې زما په دې خبرو تاسو پوهېدلی نو الله ملایکو ته وایي ملایکې څنګه مخلوق دی لا یعصون الله ما امرهم یو سکند الله نه فرمانی نه کوي ملایکو ته الله وی پرېږدئ منډه کوي بابا سبق له روان دی د بابا د خپو لاندې خپلې وزرې واچوي حدیث دی چې کله طالب العلم سبق ته روان دی د هغې د خپو لاندې ملایکې وزرې اچوي نو بابا چې په دې سپینې ګیرې ملایکې دومره غټه اعزاز درکوي باچاهانو ته خلک سپینې او سرې قالینې اچوي د عزت او د اکرام دپاره ته دومره په الله ګران او قدرمند دی په دې سپینه ګیره چې هغه نوراني مخلوق چې یو سکند د الله نه فرمانی نه کوي هغې ته الله وایي د دې بابا د دې خپو لاندې خپلې وزرې خو لږې واچوه الله اکبر کبیر بابا دا اعزاز دی زما مشر زما خو در باندې پیرزو د عزت زما مشر دی زه خو تا عزتمن لیدل غواړم هم دنیا کې هم آخرت کې ای دا بابا مړ شو چې قرآن به د شپې وی او ګیټ به بند کو چې یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے کله چې قبر ولا تیار کو کنه بابا قرآن نه ویلې مکمل چې کله جوړ شو کله چې بابا د قبر خوا ته راوستو چې قبر کې دن نه کېدي د قبر په تمام تر دیوالونو باندې د قرآن یو یو صورت ځان له لیکل شوی دی الله اوس مو خوښه ده کو د دې قرآن عزت کوئ او کوئ نه کوئ اوس مو خوښه ده کو د مفتي صاحب سره یو ځای کېږي که نه یو ځای کېږئ خو زما یو خبره واورئ آخري خلاصه خبره خلک د میلمه ډېر عزت او احترام کوي زه تاسو نه هېڅ هم نه غواړم نه عوض نه بدلې زه یو شی غواړم نو مفتي صاحب تر څنګ ودرېږئ او دویم دا غواړم سوال درته کوم د خپل قرآن سره د خپل پیغمبر سره د خپل اسلام سره تعلق جوړ کړي انشاءالله دنیا هم ستاسو ده آخرت ام ستاسو دی دلته ام عزت من دی آخرت کی ام عزت من وی د خپل بیان اختتام په دقیق شعر باندې اگر اظہار استبداد کا معنی بغاوت ہے اگر اظہار استبداد کا معنی بغاوت ہے اگر مظلوم کی فریاد کا معنی بغاوت ہے اگر بیزاری یہ بیداد کا معنی بغاوت ہے تو پھر میں ایک باغی ہوں تو پھر میں ایک باغی ہوں میرا مسلک بغاوت ہے میرا مشرب بغاوت ہے میرا مذہب بغاوت ہے بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے زباں آزاد دل آزاد دم آزاد ہوتا ہے دعا وکړئ په اخلاص سره مدرسې ته هم دعا وکړئ مفتي صاحب ته هم وکړئ څومره ملګري چې دعاګانې غوښتې ټولو ته دعا وکړئ ښه د دې اجتماع په اخره کې الله دعاګانې قبلوي ستړي کېږئ مه ښه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا رازق یا غفار یا غفور یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا حنان یا حنان یا منان یا منان یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام والاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من العز والكسل وأعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أكفني بحلالك عن حرامك اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لازم خپل ډېر ګناهګار خطاکار او سیاکار او ریاکار امداد مرګرو خو ګمان دی الله زړه ګناهګار خدای زما بس دعا یې او سبا می خبري خدای خو یې سم نه مله لاندې په دې مجمع کې سپینګيري نه هسته خدای دې بچو مې الله قرآن ختم کړي الله د قرآن اختتام دی کریم ربا زمنم چې زما لاسونه د ګناه نه ډک دي او زه ګناهګار خطاکار یم الہ العالمین زما د دې بشرانو د دې سپین ډکو لحاظ وساته د دې کشرانو ماشومانو لحاظ وساته الله زمونږ د ټولو ګناهونه مونږ ته معاف کړه الله سهوا قصدا سرا جهرا خفیا قبلا بعدا څومره ګناهونه زمونږ دي الله ټول راته معاف کړه الله که ته مونږ له عذاب راکې نو زمونږ ته اوس الله درنه هېڅوک هم نشته ان تعذبهم فانهم عبادک ان تعذبهم فانهم عبادک الله که عذاب راکې نو هم دې بندګانی الله ستا د شان سره رحم مناسب دی کرم مناسب دی احسان مناسب دی الله مونږ په خپل فضل و کرم باندې خدای وبخه الله دلته مفتي صاحب چې کوم خدمتونه کړي دي او کوي الله دا شپه او ورځې د خپل رضا دپاره وګرځوه الله دا محنتونه کوشونه الله د خپل رضا دپاره وګرځوه الله قدم قدم ستا رضا که الله لفظ لفظ ستا رضا که اخلاص سره د هر څه ورنه په خپل دربار کې قبول او منظور که الله دې جامع له ډېر ښایسته وجود ورکه الله دې ځینه د اسلام تمام تر شعبې روانې که الله که د جهاد شعبه د تې آباد وساته الله که د تدریس شعبه د الله تې آباد وساته که د تصنیف شعبه د الله تی آباد وساته الله که د تبلیغ شعبه د تی آباد وساته که د تصنیف شعبه د الله تی آباد وساته څومره شیانو ته اسلام مسلمان ضرورت لري الله د دې خړو خاورو نه خدای پاک هغه خدمتونه والا الله د دې مفتی سے پلاس باندې هغه خدمتونه وکا څومره مرګري د مفتی سے سره دلته تعاون کوي منډه ترله کوي مینه محبت او اخلاص کوي الله دا ټول مرګري الله خوشاله کا د دې په مال حال کې خیر او برکت واچوه الله په کورونو کې خیر او برکت واچوه څومره مرګرو دعاګانې وختي زه خو سوګم نه پیژنم الله خو تا ته خو ټول معلوم دي ستا بندگان دي الله زمونږ د ټول مسلمانانو حاجتونو خدای پوره کا څه قرضداران دي الله د قرض نه اخلاص کا او څوک بے روزګار دي الله حلال روزګار نصیب کا الله کو د چا په کورونو کې پریشانی دي الله پریشانی ختم کا الله کو څوک بیماران دي الله شفای کامله عاجله دایمه ول ورکا الله کو څوک وفات شوی الله دغه قبرونو د نور نه ډکا خصوصا هغه مریری چې دازې وقف کړي دي الله نن دنیا کې نشته دی خدای د دې هر څه سلی او بدلی هغه ته په قبر کې ورسوه د دې برکتونه دغه په بچو باندې کې دغه په کور کې راواله الله نور څه قسمه حاجتونه مسلمانان لري تعلیم بذات الصدور الله د هر چا حاجتونه پوره کا څومره علما دې زه تراغلي څومره ملمانه دې زه تراغلي الله د هر یو عالم هر یو قدم پتل د میزان کې واچوه دا راتل استاد رضا د پاره وګرځوه د هر استاد رضا د پاره کا الہ العالمین زم ډېر لري نه راغلم خدایا سفر مستا رضا که خدایا نه شهرت خدایا نه زنداباد او مرداباد خدایا دا تمام دنیا میں اللہ تعریفو کی او ستا په دربار کې نه قبول خسرت دنیا والآخرة خسرت دنیا والآخرة خدای ډېر ګناهګار یم ستا په محفظل دی احسان دی زه د دې سټیج لایق نه یم زه د دې بیان لایق نه یم الله زه دا خبرې د ریا دپاره نه کوم زه څوک په دې خپلو خبرو نه متاثره کوم خدایه زه صرف ستا رضا دپاره سوچ کوم دا نه الله ټوله زندګي په منډو ترلو کې تېره شي او قیامت کې په دې مخ راوولې چې د نوم دپاره دې کړي او د شهرت دپاره دې کړي والله دا خبرې نه خدایه زما په ژبه خلکو ته خیر ورسوه الله زما د لاس نه خلکو ته خیر ورسوه الله چې دومره توفیق دې راکړو چې دومره ځایانو ته مې راولې خدایه یو غوښتنه بله کوم الله ستا د رضا دپاره وګرځوه زموږ دا قدم قدم ستا رضا که الله د اسلام ترقي او غلبه نصیب که چېرته مسلمان دی الله په طیبه د ځمکه چې چېرته مسلمان دی خدایه
زمونږ د مسلمانانو حاجتونه پوره کړه الله د حاجتونو ضرورتونو د خپل غیبي خزانونه پوره کړه اسلام غالب کړه مسلمان غالب کړه حکیمیت الله د قرآن راوله الله بالا تاریخ خدای د قرآن راوله الله زمونږ مخې ته پړاوونه منزلونه دي الله ځان قدم را ته اسانه کړه الله د قبر د عذابونو نه امان راکړه د قبر د سختونو مساته الله جهنم نه فنا را الله پولیس را ته مخې ته موږ دومره مغرور یو تر ته په خپل باندې قرآن کې وی چې یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ما غرک بربک الکریم ما غرک بربک الکریم الله مو خواهشاتو دوک کړیو الله موږ د زړه خبرو دوک کړیو خدای زموږ زړونه ستا په واک او اختیار کې دی الله زموږ زړونه اسلام ته مایل کړه الله قرآن ته مایل کړه الله دین ته مایل کړه الہ العالمین پولیس سرات را تحسانه کا میزان عمل نامه را تحسانه کا الله ستاد عرش تو سوري لاندې زیرا کا الله د امام الانبیاء په لپ حوض کوثر در نه واړو الله دا نه واړو چې موږ د پیغمبر مخې ته ځو پیغمبر الترا ته بد دعاوي خیرې کوي چې ته خو زما دین بدل کړي نه الله موږ د خپل پیغمبر د شفاعت په تمه دغې په لپم حوض کوثر نصیب کا الله ستاله قستا دیدار جنت الفردوس نصیب کا خدا الله ټول ګناهونه راته معاف کا څومره مرګرو دلته تعاون کړي دی کوي الله خدمتونه کوي څومره انتظامیه دا استادان دي مرګري دي حافظان دي شاګردان دي الله چې څوک هم د دې جامع سره متعلق دي چاہیے استادان دي که شاګردان دي که خادمان دي الله د ټولو زندگی د خیر او برکت نه ډکه کړه الله جوړلې کې خیر او برکت واچوه الله دا جامع آباد کړه زمونږ د هر سستا د رضا د پاره وګرځوه موږ له د دعا چل راځي الله ته بیان چل راځي الله کو څه غلطي کوتاهي شوې ده الله راته موافق ورس د خپل رضا د پاره وګرځوه څومره د خیر دعاګانې امام الانبیاء کړي وې زمونږ برخه پکې وکړه څومره فتنو شرون نه الله امان وخته الله امان را لراکا الله امان راکا الله آخر خاتمه په ایمان راکا الله مرد شهادت راکا د عظیم کلمه نصیب کړه لا اله الا الله